قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فليحب هذين او كما قال. عزیزانو دا د شعبان مبارک میاشت شروع شوه. د دې شعبان په 5 تاریخ باندې حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شوی او حسین رضی اللہ تعالی عنہ د فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ د هغه زوی او د علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی او حسین رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام المسیح دی. اول حسن و دویم نمبر حسین. کله چې حسن پیدا شو نبی علیہ السلام راغه علی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمای و زما د المسیح سنم دی و حرب و نه حرب نه دا خو حسن دی. بیا یو نیم 2-3 کاله بعد بیا بل معصوم پیدا شو. نبی علیہ السلام بیا راغه و زمال مسیح باندې تاسو سنم کې خودا و مونږ پینم کې خودا حرب. نبی علیہ السلام ته فرمای دا خو حرب نه دی دا خو حسین دی. الله رب العزت سب 3 کال بعد بیا بل المسیح ورکا. نبی علیہ السلام چې بیا راغی یا علی رضی اللہ تعالی عنہ د دې بچی زمال مسیح نوم دې سکه خدا. بیا و علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی دا الله پیغمبر حرب میں پہ خدا جنگجو منا حرب مانا جنگجو سره. نبی علیہ السلام ته فرمای دا هو محسن دی. نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما د هارون علیہ السلام غوندې په خپلو لمسو باندې نومونه کېښوده. د هغه د اول بچي نوم شبرو، دویم شبیرو او دریم مشبرو. نو هغسې نومونه پې ما کېښودو. اول حسن دی، دویم حسین دی او دریم محسن دی. خو محسن رضی اللہ تعالی عنہ په ماشومتوب کې د علي رضی اللہ تعالی عنہ دا زوی وفات شوی. زموږ نن موضوع د حسین رضی اللہ تعالی عنہ په باره کې ده چې هغه په 5 شعبان یعنی 4 ورځې بعد نن 1 شعبان دی پیدا شوی په 5 تاریخ د شعبان. او دا دومره لوی شخصیت بعضی علماء لیکي وی دا حسن او حسین نومونه الله رب العزت د چا په ذهن کې نو اچولی چې د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامت پورې دا نومونه الله رب العزت د هیڅ چا په ذهن کې نو ایښودي. دا الله رب العزت خاص کړي وو. حسن، حسین، محسن دا صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمسو دپاره. او الله رب العزت دغه نومونه الله رب العزت د نبی علیہ السلام په ذهن مبارک کې واچول. دومره قدردان نومونه چې په دنیا کې د چا دا نومونه نو دا خو اوس خلقو نومونه خو اول نوم چې کوم هغه د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنہ. دا نومونه الله رب العزت د نبی علیہ السلام په لمسو باندې کې خودلو د پاره ساتلي.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د فاطمه الزهرا چې لور مبارکه ده رضی الله تعالی عنها د هغې کور مخې ته تېرېدو پخوا واړه واړه کورونه داسې تېرېدو روانو په دې کې د حسین رضی الله تعالی عنه د جړا اواز یې واورېد بهر د کور نه نبی علیه السلام ډایرکټ کور ته ورننوته روان بل خوا و خو د جړا اواز یې واورېد نبی علیه السلام ورغی او ورته فرمایي یا فاطمه رضی الله تعالی عنها ای بچی زما د لمسۍ مه جړوه ما ته د ده په جړا باندې زما زړه ته دک او تکلیف رسېږي دا مه جړوه چې دا دله په جړا نشي فاطمه رضی الله تعالی عنها همدغه رنګې کور کې تشریف فرماوه او نبی علیه الصلاة والسلام کور ته راغی کله کله به نبی علیه السلام د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته راتله چې راغی چې ویې کته دواړه حسن او حسین رضی الله تعالی عنه جاړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یا فاطمه رضی الله تعالی عنها زما د لمسي ولې جاړي وی د الله پیغمبره دا حسین رضی الله تعالی عنه وړوکی خو زما په کور کې دومره د خوراک نشته چې زه څه ورکړم او د الله پیغمبره او دا حسین رضی الله تعالی عنه دپاره مې په وجود کې پی نشته چې ورکړم وی نبی علیه السلام وفرمایل وی ماله دا حسین رضی الله تعالی عنه رانږدې کړئ ماله یې راکړئ د غېږې ماشوم و نبی علیه السلام اذان سره ونیو او خپله ژبه مبارکه یې د حسین رضی الله تعالی عنه په خوله مبارکه کې کېښوده حسین رضی الله تعالی عنه چې څنګه ژبه مبارکه ونیوه فاطمه رضی الله تعالی عنه فرمایي تر ډېره ټیمه پورې دا ژبه د نبی علیه الصلاة والسلام د حسین رضی الله تعالی عنه په خوله کې ایښودې وه وی حسین رضی الله تعالی عنه نه ژړل چې نبی علیه السلام ژبه مبارکه اوچته کړه حسین رضی الله تعالی عنه وږم ختمه شوه دا وجه څه وه دا هغه معجزه وه چې نبی علیه السلام ته الله رب العزت ورکړې وه دومره مینه محبت په مخ د ځمکه به داسې او یوازې دغه مینه محبت انسان نه بر اسمانونو کې رب کریم ساتلی وه د دې دواړو مینه محبت ځکه نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک داسې دی چې یا الله څوک چې زما د لمسو سره مینه محبت کوي یا الله ته د هغې سره مینه محبت وکړه او بیا نبی علیه السلام فرمایي من احبني چا چې ما سره مینه محبت وکړه فلیحب هذین نو بس مینه محبت دې وکړي د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنه امر یې پکې وکړه چې خامخا که ما سره مینه کوې وره زما د لمسو سره مینه به کوې یو ځل حسنین رضی الله تعالی علیهم اجمعین تختې ولیکې ماشومانو د شپږ نیمو کالو حسن رضی الله تعالی عنه دی دغسې د څلورو نیمو کالو حسین رضی الله تعالی عنه دی تختې ولیکې نبی علیه الصلاة والسلام ته یې راوړې وی بابا جانه وی وګوره په دې دواړو کې زما تختې ښایسته لیکل دي که د ده ښایسته لیکل دي نبی علیه السلام اوس زړه کې وفرمایل چې که یو ټایم چې ستا ښایسته دي دا بل خفه کېږي که دا بل ټایم چې ستا ښایسته دي دا بل خفه کېږي ورته ویې فرمایل بچو لاړ شئ د علي رضی الله تعالی عنه د خپل بابا جان ته دا تختې وښایه کله چې بابا جان ته راغلو بابا جان ورته فرمایي وی ای بچو
دغه موازنه زه نشم کولی خپلې مور ته لاړ شئ فاطمې رضی الله تعالی عنها به تاسو ته موازنه وکړي چې دا چا خط ښایسته دی کله چې هغې له راغله نو هغې ورته وفرمیل بچو زه خو په خط نه پوهېږم خو ما سره یو 9 داسې موتیان غوندې دي دا زه نه راکوم دا 9 واړه په ځمکه چې چا ډېر راټول که بس د هغه خط به ښایسته وي هغې ماشومانو هغې ورته عرض وکړه چې امي خبره صحیح ده لرې که دا قیمتي موتیان نه داسې عام د تسبې په شان الوت دا یې داسې لره که چې لره که په ځمکه راپرېوت زر ماشومان خو راغونډول کوي نو 3 حسین رضی الله تعالی عنہ راټول کړه او 3 حسن رضی الله تعالی عنہ راټول کړه نبی علیہ العزت جبرائیل علیہ السلام راولېږه چې شا به لاړ شه دا 9 هغه موتي دا په منځ نیم کا چې نیم یو والي نیم بل والي الله رب العزت هغه موتي د جبرائیل علیہ السلام د الله حکم پوره کړه راغې هغه موتي مات که نیمه ټوټه یو واخیسته نیمه ټوټه بله واخیسته نبی علیہ السلام وفرمایل چې الله رب العزت هم زما په دلمسو باندې هغه موازنه ونه کړه چې یو خفه وي او بل خوشحاله وي وی الله رب العزت هم د هغې په منځ کې خفګان وانه چو چې الله رب العزت د یو بنده سره دومره مینه کوي چې نه حسن یې خفه کو نه حسین خفه کو څومره لوی موقع ولې نبی علیہ السلام دعا کړې ده چې یا الله چې څوک یې ما سره مینه کوي او څوک زما د بچو سره مینه کوي یا الله ته ورسره مینه وکړه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویسه صحابه او نبی علیہ السلام په یو کوڅه کې روان دي وی نبی علیہ السلام یو ماشوم ولیده او راوچت یې کړه او تر غېږې پورې ځان سره ولګاو یو صحابي ورته عرض کړي د الله پیغمبره دا ماشوم خو موږ هم نه پېژنو چې دا څوک دی او تاسو دا ماشوم راوچت کړه او تاسو خپلې سینې پورې ولګاو دا د 5 کالو ماشوم دی دا خو موږ هم نه پېژنو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی آو وی دا یو ورځ داسې وشوه وی زما حسین رضی الله تعالی عنہ بچی راوتی او دغه ماشوم ما کته چې کله به حسین رضی الله تعالی عنہ قدم واخیست نو د قدم لاندې به خاوره وه په کمې خاورې به چې حسین رضی الله تعالی عنہ قدم کېښود هغه خاوره به دې ماشوم راواخیسته او په خپلو سترګو باندې به ولګوله وی هغه ماشوم زما د لمسي سره مینه محبت کو نو دا مې ځکه تر غېږه پورې کا او دا مو اورئ قیامت په ورځ به د دې ماشوم او د دې د والدینو شفاعت زه کومه صرف په یو وجه چې زما د بچي سره مینه محبت کړی دومره لوی مقام او انس رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راووت چې وای کته حسین رضی الله تعالی عنہ را روانو و حسین رضی الله تعالی عنہ راوچت که او خپل غېږې سره ولګاو او په دغه ټایم کې علي رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا حسین رضی الله تعالی عنہ په شکل مبارک کې خپل بابا جان علي رضی الله تعالی عنہ ته نه یتلی بلکې په خپل شکل مبارک کې نبی علیہ السلام ته تلی او دا حسین رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره په شکل کې ډیر زیات مشابه و
وی علی رضی الله تعالی عنہ په خندا شه وی خندل چې بچی زما دی خو لیکن په شکل مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام ته تللی دی عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل په منبر مبارک ناست دی او دوه څادرې اچولې دي دوه څادرې په خپل وجود باندې د یمن نه ولا چا راستولې وې حسین رضی الله تعالی عنہ وکته چې د کور نه راووته ورپسې حسن رضی الله تعالی عنہ راووته دا واړو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکته د حسنین رضی الله تعالی عنہ مجمعین په ملا مبارک په دې وجود باندې صادر نو لنګو خبره صادر نو وی عمر رضی الله تعالی عنہ په جاراش چې یا عمر رضی الله تعالی عنہ تا د یمنی دو صادرې اچولې دي او حسنین چې د نبی علیه السلام د زړه ټوټې دي هغې په وجود باندې صرف یو کپړه ده بله کپړه پرې نشته او ولي مبارک او ملا مبارک اختار عمر رضی الله تعالی عنہ فوراً د مونځ نه بعد یو کس هغه ته چې یمن ته لاړ شه او د یمن نه څلور څادرې راوړه وړې وړې او حسنینو ته یې ورکړه چې دا ما ولیده ما باندې خپلې څادرې پاتې نه شوې نو هغه د یمن نه عمر رضی الله تعالی عنہ راوغوښتې او حسنین رضی الله تعالی عنہ مجمعین ته دوه دوه څادرې نوې ورکړې وی بچوی دا اچوئ د اختر ورځ وه د اختر په ورځ حسین رضی الله تعالی عنہ بهر ماشومانان وکته حسین رضی الله تعالی عنہ دننه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته او نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې تشریف فرمایي او ورته عرض کوي بابا جانه بهر پلاران زه ګورم چې خپل بچي په سورلو باندې سوري بابا جانه ما ته یو سورلي هغه کا چې زه پرې سور شم شاید چې نبی علیه الصلاة والسلام څخه په دغه ټیم کې سورلي نه وه نبی علیه السلام ورته فرمایي بچي راشه چې په سورلۍ دې سور کم په مسجد نبوي کې نبی علیه الصلاة والسلام لاسونه مخکې کړه او زنګنونه یې شاته کړه او داسې شو ورته فرمایي بچیا نن په دې سورلۍ باندې سورلي وکړه حسین رضی الله تعالی عنہ وروخته په ملا ولا سور شه بیا ورته عرض کوي بابا جانه بهر خو چې زه وګورم د سورلو ته د خوله کې دوه واګې اچولې شوي او چې کم پې بره سور یې هغه نیولي دغه ټایم کې د شپږو کم دېرش کالو دی نبی علیه السلام ورته فرمایي ښه بچیه یو سره غوندې کپړی راواخیست هغه یې په خوله مبارکه کې ونیوه او د سټ نه یې داسې ورکړه وي بچیه دی دا دوه لګامونه ونیسه او په جومات کې داسې تاوړي په دغه ټایم کې عمر رضی الله تعالی عنہ پرې راننوت او فرمایي وی څه ښکلې مزیداره سورلي ده نبی علیه الصلاة والسلام تاویږي او ورته فرمایي یا عمر سورلۍ ته دې پام دی خو ساشوار ته دې پام نه دی چې هغه څومره ښکلې سوار دی چې په ښکلې سورلۍ باندې سور دی لکه هغه ته مو ګوره چې څوک سور دی په مهر نبوت باندې حسین رضی الله تعالی عنہ د پاسه سور دی عبدالله بن عمار دا خپله واقع ذکر کوي او په خپله وی کله چې کربلا میدان کې حسین رضی الله تعالی عنہ راګیر شو وی زه د دشمن په ډله کې وم چې کوم د حسین رضی الله تعالی عنہ مخالف و
او 57 سال عمر په دغه ټیم کې د حسین رضی الله تعالی عنہ او فرمای قسم په الله وی فوج به پراغه 100 کسان 10 کسان به پراغله د مخکې نه شاته نه رستو نه وی حسین رضی الله تعالی عنہ به چې شاته صرف مخ مبارک ورته وکړه او توره به یې اوچته کړه وی زما د په الله قسم وي داسې به خلکو منډې والې لکه زمری چې په چیلو را مخامخ شي او چیلې منډې وي چاسې روب او دبدبه به الله ورکړې وه خو لیکن د دې روب او د دبدبې سره عاجزي پکې دومره وه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی حسین رضی الله تعالی عنہ یو ځل را روان دی په کوڅو کې پخوا داسې مدینه مبارکه داسې نه وه چې دا ټیلونه اوده و ګردې به وي خټه وه شګې وې دا را روانو او چې راتلو نو د خپو سره خامخا ګرده اوچتېږي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورپسې شاته را روان دی خو چې حسین رضی الله تعالی عنہ قدم واخلي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره رومال دی هغه د رومال ولا داسې په وجود ووخي خټه چې کله هم راوچته شي شاته لمن اکثر سره کېږي هغه به داسې وواخله صفا به یې کړه حسین رضی الله تعالی عنہ وړوکی و 12 قال عمرو ورته فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی دا څه کې دا ته څه کې څه خو مشر سړی ما نه مخکې شه وایي نه بچیه وایي زما د په الله قسم وي کومه مرتبه چې ستا ما ته معلومه ده او نبي علیه السلام ښودلې ده زما د په الله قسم وي که خلقو ته پته ولګېده تا به په اوږو باندې ګرځي بیا به په پښو نه ګرځي ستا دومره لویه مرتبه ده خو زه د مرتبې نه خبر یم څوک ترې نه دي خبر انس رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو ځل نبی علیه السلام د خپل کور مبارک نه راووت او ځان نه څادر تاو کړی په څادر کې دننه څه پټ کړي او نبی علیه السلام راغی جمعې ته وړاندې شو د مسجد نبوي محراب ته وړاندې شو الله دې موږ ته ټولو ته وښایي هغه محراب ته چې ګوري هغه منبر هغه اوس نه دي بدل شوي دي خو دلته به نبي علیه السلام خو ولاړ و کنه ځمکه خو نه بدلېږي نبي علیه السلام یې وړاندې شو وی څادر یې داسې کړه حسین رضی الله تعالی عنہ یې پټ کړی او 4 یا د 15 کالو عمر کې دی او داسې ځان سره خوا کې کېنو نبي علیه السلام جمع ورکړي سجدې ته لاړه د اوله سجده اوږده شوه یو صحابي فرمای وی دومره اوږده شوه چې زما سر راوچت کړه چې څه چل وشو چې نبي علیه السلام سر مبارک نه اوچتی خو ډېره زیاته د هغې نه بعد بیا ما سر ښکته کړو بیا اوږده وه د هغې نه هم زیاته که باندې د سجدې په ټیم کې حسین رضی الله تعالی عنہ د پاسه سور شو او ما دا نه برداشت کول چې زه د حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل املا مبارکه نه ښکته کړم وی ما ویل پرېږده چې ناست وي پیمانې ووایو چې ماشوم په چا سور شي او به څومره ټایم سوري لرې کېږي بیا دې کې به ځم چې څومره ټایم لګېدلی 7 منټه 10 منټه 10 منټه نبی علیه السلام وفرمایل ما نشو برداشت کولی ده چې زه خپل املا مبارکې نه حسین رضی الله تعالی عنہ ښکته کړم چې دله تکلیف ونه رسي نو کله چې په خپله ښکته شو زه د سجدې نه راپاڅېدم دومره مینه محبت د دې وجې نه علما فرمایي که ستا بچی تا ته په ملا باندې سجده کې سور شه او تا سجده اوږده کړه ستا لمونځ نه ماتېږي څو پورې چې ستا نه ماشوم په خپله نیکو شي دومره نبي علیه السلام د هغې سره مینه وه او فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کېږي سخته بیماره وه علي رضی الله تعالی عنه ورته راغی ورته فرمایي وایي ته خو ډېره بیماره یې
تا نن کپړې م ووینځلې او په یو ځای دې اوړم وغږل او روټۍ دې م پخې کړې دا تکلیف دې ولې په یو ځای وکړه نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي یا علي رضی الله تعالی عنه دا دواړه کارونه مې نن په یو ځای ځکه وکړل چې ما بېګاه شپې خوب ولید وی نبي علیه الصلاة وسلام راته وفرمایل بچی زه ستا انتظار کوم چې کله به ماله راځي ځکه شپږ میاشتې بعد ورپسې وفات کېږي او ورته بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها عرض کوي یا علي رضی الله تعالی عنه کپړې مې ووینځې روټۍ مې پخه کړه شاید چې زه نن وفات شم ځکه ما ته بابا جان وویل او زم دا غواړم چې به زه بابا جان ته لاړه شم بس نوره زندګي زما نه تېرېږي دلته خو دا دوه کاره مې په یو ځای ځکه وکړه چې چېرې زه وفات شم بیا به روټۍ نه وي روټۍ به نه وي نو زما دا بچي حسین رضی الله تعالی عنه په دغه ټایم کې کم او بیش شپږ نیم یا اووه کاله عمر دی وی زما او حسن رضی الله تعالی عنه مشر دا تقریبا اتو نهو کالو عمر کې نو ورته فرمایي وی زه چې کله وفات شم نو زما دا بچي دا روټۍ مې ځکه وختي پخه کړه چې دا وږي پاتې نه شي دې له بیا روټۍ ورکړه او ام ایمن ته وفرمایل وی مورې وی ما له اوبه ګرمې که زه دا ول نه غسل کوم او حسنین نبی علی رضی الله تعالی عنہ ځان سره کړه او د نبی علیه السلام قبر مبارک ته راوست بیا هلته کې لږ ودرېده واپس شو وی بابا جانه مونږ خپلې مور ته ځو او چې کله مور ته راغله مور فاطمه رضی الله تعالی عنہ په کټ کې پرته ده کپړې بدلې کړي غسل یې کړی ام ایمن ته ام الفضل ته وایي وی مورې د حسنینو بچو ته مې روټۍ ورکړه هغې ورته وایي مونږ دا روټۍ نه کړو مونږ ته به خپله مور روټۍ راکړي خو په دغه ټایم کې فاطمه رضی الله تعالی عنه وفات کېږي او دغه واړه بچي پاتې کېږي دا ډېره ګرانه وي چې دومره نیازبین او دومره محبت چې الله ورسره محبت کوي او هغه د خپلې مور نه جدا کېږي او مور د خپلو بچو نه جدا کېږي دا دومره تکلیف او فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شو ای مسلمانه مونږ څه کوو روټۍ اول نه پخې کړي مونږ څه کوو مونږ روټۍ کور کې نه پخوو ښځې ته وایي چې روټۍ پخه نه کړي خوا کې ګاونډي کې مړی شوی دی ګور هلته به خوراک کوو ای مسلمانه ته د مړي په ټایپ کې د بل کور جیب ته ګورې ته د بل مړي په کور کې د هغه کور ورانې افسوس مسلمانه قسم په الله چې دا مونږ کوم رواجونه شروع کړي قسم په الله که دا په څلورو مذهبونو کې شته چې دا مونږ یې کوو په څلورو مذهبونو کې نشته خو بس مونږ الله دې مونږ دماغ چې مونږ دا خبرې وکړو خلک ډرامې شروع کړي نو دا اسلام نه دي خیرات نه مني او دا نه مني ستا نه قسم په الله ښه منم خو چې دا ستا کومه طریقه ده قسم په الله که دا منم دا نشته په اسلام د ماشومانو د یتیمانانو کور ته روټۍ ته ویسه خفه کېږو به نه مومندان به څوک به مومندان وي به خاندان والا مومندان چې ماشوم وفات سړی مړ شي واړه بچي پاتې شي که نه یتیمانان دغه د علاقې والا دغه زناور به راپاسي او وربه شي ښه به غوی راوړه زما په پیسو او څه به پروګرام به وکړي او ساده غوښه به پخه کړي او ما و تا د خېټې ته دغه اور ور واچو قرآن کې په څلورمه سپاره کې الله فرمایي فی بطونهم ناره خېټو ته دې اور واچو الله وایي دا وایي ما غوښې ور واچولې الله فرمایي اور دې ور واچو او پیمان یې ووایه کله چې 3 ورځې تېرې شي بیا دغه خلق وله راشي د یتیم ته وایي وایي ستا پلار پسې مې دا کړي وو دا مې کړي وو دا مې کړي وو هغه یتیم چې پلار وله یو 8 یو 6 یو 15 لکه روپۍ پرېښې وي دغه رشته دار
دغه تره چې د ځناور په شکل کې دی دی ترې بیا راواخلي او دغه یتیمانان بیا پرېږدي په روژه کې پیمانې وایي بیا په کورونو کې تاسې نه ګرځئ تاسې نه وینئ افسوس مسلمانه چې ته پوهېدی که نه خو پوهېږي خو ځان دې غلی کړی دی وایي خلک به څه وایي خلک ته پوهې خلک ته مړې او زمونږ خلک د الله ماړه شي مخلوق موږ نشي مړولی ګورئ دغه یتیم بیا په کوڅو کې ګرځي بیا سوالۍ کوي بیا خیر غواړي بیا تر دې پورې چې غریب بیا شپې بار بار ګرځي اوبه خرڅوي په دې نوې اډې کې ته ګوره اوبه نه خرڅي ماشومان دا ستا د وجې نه دا زما د وجې نه الله ته وګورو زه درته سوال کوم قسم په الله نه د خیراتونه د درېیمې شته نه لور څه شته همداسې خیرات وکړه یو ورځ کور کې دیګ پوخ کړه په خپله او په کورونو کې تقسیم کړه لکه څوک یې خوري ثواب په نیت یې ولېږه قسم په الله د دغې درېیمې نه د دې خیرات زیات ثواب په دې درېیمه کې خو ته هریاکاري کوې واسکټ دې مچولی وي سپینه جوړه دې کټنه چولې وي چې روان یې ټکا کوي ته پیمانې دا خیرات دی تر مازدیګره پورې خو غم دی او تا په درېیمه ورځ د ماسپښین نه غرمې 10 بجې دې نوې جوړه اچولې چېرته ولیمې ته روان یې خو څه ووایو مونږ دا خبرې وکړو بیا خلک ډرامې شروع کړي اسلام نبي خیرات نه مني چا کوم خیرات چې ستا دی زه دا نه منم که ته دا وایې چېرې زما نوم به نه کېږي خلک وایي چې مړ یم داسې ښه کړه پیسې راوړه په دې جومات کې ورکړه زمونږ د علاقې نه بارې خپل جومات ته یې ویسه ما ته ووایه چې اسلام نبي ما په فلانکي جومات کې دومره پیسې ورکړي په دې سپیکر به اعلان کوم ټوله دنیا ښځې به یې په کورونو کې واوري نوم کې یې که نه په درېیمه ورځ زه به دې داسې نوم وکړم قسم په الله چې حیران به شي خو به څه به ووایو نو الله مو دې معاف کړي الله پاک مو دې دغسې خیراتونو نه بچ کړي او الله پاک مو د حسنین رضی الله تعالی علیهم اجمعین سره مینه محبت پیدا کړي نن 5 په دې 5 شعبان نن 1 شعبان دی په دې 5 شعبان باندې څوک پیدا شوی و حسین رضی الله تعالی عنه چې دا خو راته یاد دي که نه چې خپل صحابه نو خو خبر شو په دې ورځ باندې حسین رضی الله تعالی عنه په 5 شعبان پیدا شوی و دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین